بسم الله الرحمن الرحیم. که تا د یو داسې ځمکې بیه وکړه چې هغه یو خسره نمبر په 15 کناله باندې مشتملي او تا پکې یو کنال ځای واغست یا 10 مرلې ځای واغست، نو کو تا د بیې نه مخکې هغه ضرورت پوره نه کړو کوم چې موږ ته ټرانسفر اف پراپرټي ایکټ، رجسټریشن ایکټ یا لینډ ریونیو ایکټ دا موږ ته وایي، نو تا ته څه مسلې پیدا کېدی شي او بیا بې ځایه کیسونه تا ته جوړېدی شي. د دې وجې نه دا نننی ویډیو په دې حواله سره انتهایي اهم دی چې د ځمکې د اخیستو نه مخکې خاص کر هغه ځمکه چې هغه یو خسره نمبري په 4-15 کناله باندې مشتملي، ته پکې کنال یا 10 مرلې یا هر څومره ځای چې اخلي، نو د اخیستو نه مخکې څه کول ضروري دي. د ټول نه لومړۍ خبره دا ده چې د دغې ځمکې فرش فرد چې دا د هغې په کومه ورځ باندې ته بیه کوي چې د هغې ورځې پر دي. او بیا دویم نمبر خبره دا ده چې یاره پټواري موقع ته به وستل د بیې نه مخکې او د پټواري نشاندهي کول چې په هغې خسره نمبر کې چې ته کوم ځای خاص کار اخلي چې هغه ځای تا ته جدا کړي، یو ډیمارکیشن تا ته وکړي، دغه پکې انتهایي اهم کار دی. او بیا دا ده چې یاره کله ته دا ځمکه واخلې نو چې د هغې قبضه ته واخلې، او قبضه دې ته وایي چې د هغې نه ته څه چاردیواري یا څه نور داسې ضروري کاري چاته ته وکړي، او بیا دا ده چې د دې نه وروستو ته د دې رجسټریشن وکړي، ځکه رجسټریشن ایکټ دا وایي کومه بیه چې د 100 روپو نه سیوای د دې به رجسټریشن ایکټ مطابق دا ضروري خبره ده، نو دا به تاسو کوئ. او د ټول نه غټه خبره دا ده چې کله تاسو په مشترکه خسره کې خریداري کوئ نو چې په دې کې تاسو حدودات ولیکئ چې شمال طرف ته د چا پټی دی، جنوب طرف ته د چا دی، او مشرق مغرب ته لاره ده کور دی، خو چې دا حدودات په دې کې شاملي، دا به سبا تاسو د ډیرو لویو مسلو نه بچ کوي. د دې وجې نه د بیې کېدو نه مخکې دا ریکوایرمنټ ډیر زیات ضروري دي. هسې نه چې ته کومه بیه کوې چې په دې باندې چېرته په عدالت کې کیس رواني یا په دې باندې بله څه داسې ایشوي په ضمانت کې یا ګاڼۍ د چا سره یا نور داسې ریکوایرمنټ چې هغه د قانون مطابق په دغه دوران کې د انتقال جوګه نه وي، په دې کې بیه نه کېږي او ته پکې بیه وکړې او ستا قیمتي پیسې په هغې کې ونښلي او بیا نه بیه مخې ته ځي او نه وروستو ځي او د عدالتونو او د کیسونو او دا یو تکلیف تاسو ته جوړ شي. د بیې نه مخکې په بیه باندې ځان پوه کول دا انتهایي ضروري ده. وما علینا الا البلاغ.